زما سره علي مدد چې تکتی کې ناسته میډیا ته ګرځ ناست خلک وایي زما سره یې وعده کړې ده چې زه به ستا سره دا کوم او د هغه باوجوده د نه وکړ ما ورته وویل چې والله بالله زه به دا راولاړېږم تا به په اسمبلۍ کې مخته به دې د ګوټ دنیا مخته به دې بې عزته کوم چې دې سړي ما سره دا زبان کړی والله بد هم درسره کوم ما سره دې یو زبان کړی دی د پښتونو د بلوچ لور خور چې ده په زبان ده په زبان چې ته ما سره یو شی نه وکړې قسم دې ستا سره ستا موټر ته درېږم نور به هېڅ نه وکړې په اوښ به مو ویې دا بې عزتي خو به در ورسوم د اسمبلۍ مخته بې عزتي خو به در ورسوم خپلې پارټۍ د طرف سره مبارکباد ورکوم نورې خبرې خو ګرځي اوس چې زه به یو رنګ د دا موږ چې مطلب را نن پرس کلب ته راغلي یو چې آیا موږ په خپل یو داسې د قوم په درد یو څه خبرې یا موږ ته په زړه راځي هغه به مو ورته وکړو چې روان څه دي کېږي څه عزیزانو موږ په صوبه کې چې څومره بدعملي ده وطی ته معلومه ده چې څومره بېروزګاري ده وطی ته معلومه ده دا به څوک سموي دا مستقبل د دغه ځوانان دي دغه ځوانان به لاس په لاس په غاړه کې سره اچي بیا به دوی خپل منزل ته به ځي او دوی به خپل یو کور جوړوي که چیرې دغه رقم موږ به بې اتفاقي وي چې زه بلوچ یم زه پښتون یم زه سندی یم زه فلانی یم دا کامیابي دوی په ټوله زندګي کې هم نشي راوړلی که چیرې موږ په دغه باندې سر پورته نه ونیسو چې زه دومره غټ سړی یم بهادر یم ما غاړه لوړه نیولې چې یا دا ځوان نه ولید ما ته په دا میاشت کې زه په دې نه کمیږم چې زه د دې ځوان سره په ځواني باندې د ده په عمر د ده د ژوند په عمر د ده د مستقبل په عمر باندې سوچ وکړم دا ډېره د یو فایدې د ملک فایده ده داسې ژوند را روان دي چې زموږ په وطن کې ته به دا در معلومه د میډیا والا ته زه خو د اول د دې میډیا شکریه ادا کوم چې دوی موږ ته د موقع د دې میډیا په وجه باندې موږ ته راکړې ده چې موږ ته دوی کوریج راکړي او دوی موږ سره هر بات موږ ته د هر وخت دوی زموږ رپورټ تر یو ځایه پورې رسوي نو دا هیله مې ده چې دوی دا زموږ رپورټ تر یو ځایه پورې نور مسجد ورسوي ته معلومه ده چې زموږ په علاقه په بلوچستان کې بېروزګاري دومره بېوسه خلک شته چې خلک خودکشي ته اړ شوه خلک خودکشي کوي د خودکشي مخامخ دي خلک د رشتو سره طلاقونه سره کوي طلاقونه سره اخر رشتې سره ماتوي دا دومره بېبدبختي را روانه ده دې د زموږ صوبې ته د دې واحد دا وجه ده چې زموږ بې انتفاق کوي د بې انتفاقۍ سره را روانه ده ته به معلومه وي چې زموږ په چمن کې وړ مورد ځوان هلک و ځان ته اور واچوي اور یې پر چې شروع اچوي هغه به زه ته صورت حال ګرده درکړم چې هغه یو پوروړی ورغلی دی د ده غریب د یو آسانو لیړۍ ده نو د ده د کور سامان چې ناوړی دی یا لږ ناوړی دی یا ډېر د یې قرضداره سوی دی د هغه څه چې لږ خوله ډېره خوله وجه ډېره لاړ سوی دی ځان یې ته اور ولګاوئ د دې وجې څه چې بس مړ څم د دې ژوند خو د نور مرګ پر بې دی چې ځای وکړي دا کم سړی ته ماته راوښیه چې یو سړی بېروزګاره نه دا کار کوي د خدای دا خدای چې د خدای ناپروايي دې مو وکړه د خپل ځان د دې مو وکړه د قوم د دې مو وکړه بدنامي دې راوړه دا بدنامي یې قبول کړل د آخرت نقصان یې قبول کړي دا هر څه یې قبول کړه خپل ځان ته یې اور ولګاوه عاجزانو موږ باندې د شفقت خلک نور نشته دا دغه کوم چې ډېر مجلسونو دې ته در وکړل چې یو د بل به ځوانان لاس په غاړه کې سر اچوو موږ به د خپل قام خدمت کوو د خپل قام ته به خوشحالي راوړو خپل قام ته به امن راوړو خپل قام ته به روزګار راوړو چې روزګار نه کړي به څه کوو دلته خلک راځي د یوه نامه په بل نامه چې بس یو خپل د سیاست لپاره یو پرنس کانفرنس ته ویې کړي نور عملونو ته یې موږ ته راوښیي چې آینده العمل دې څه کړی دی یو شی دې ته میډیا ته دې ورثابته کړي دې قام ته دې ورثابته کړي چې آیا موږ دې خلکو چې راغلي د یو چا لپاره صرف د یو مذمته بغیر نور دې کم کردار ادا کړی د یو چا دروازه یې ورټکولې ده د یو چا کور ته ورغلی چې ورور زما نه دې قام دومره ظلم دی زما سره دومره ناکي روانه ده ولې یې کوې تی بیا کتلی دي صرف د نام دا د دې لپاره چې سبا ما په چا باندې ما مزاحمت وکړي ما پرنس کانفرنس پر وکړي ما پلانا پر وکړي ما پلانا پر وکړي دا خو حل نه دی حل خو دغه دی چې یو سړی راولاړ شي بیا په ایمانداري ودرېږي د اوس دا موږ د بلوچستان یا بلوچ علاقه باندې چې بدعملي ده یا پر پښتانه باندې چې بدعملي ده د دې غټ وجه واحد وجه بېروزګاري ده
چې بېروزګاره دي دا خلک چې چا توپک په غاړه کې اچولی دي چا وایي چلو چې مرم بېروزګاره یم مړ دي سم پر دې لار دې مړ کړم و دې ته تر ننه پورې زموږ د سیاسیانو زموږ د ملګرو مشرانو ننه پر دې سوچ نه دي کړی چې آیا دا بچیان چې په دا بیله کې روان دي یا په پلاني کې روان دي یا په پلاني کې روان دي د دې غټه وجه څه شته د دې چا کور ته څوک ورغلی دی چې دا سړي ځوان بچی مړ شو شهید شو دا په څه شهید شو ولې شهید شو نه زموږ ریاست ادارې ورغلي دي نه زموږ صوبایي حکومت ورغلی دی صرف وایي ما دهشتګرد مړ مې کوي ومې غورځوي غلط و باید دغه دهشتګرد چې هر څوک دی ته خو د دې خاندان ته لاړ څه د دې دا وجه د څه شوه یو سړی تللی دی یا یو مشر ورغلی دی یا بعد د ملک سره ظلم کړی و ناجایز کړی و دا به تاري لاړې مړ مرګ خو هم پر یو شي باندې د هغه کور خو هم په یو شي خبره یې که به نه خبره یې بیا ولې دا مسلې به ولې جوړېدلی نن په دې وطن کې دا هر ځوان چې تی نن راواخلي په ده باندې لس کسان پسې کېږي په مشر نه پسې کېږي دا څه وجه ده دا غټه وجه د دوی د خپلې ناکامۍ ده او د دوی خپل د کور د مفاد ده چې دوی د خپل د کور د مفاد څخه خبره نشي کولی دا شان خو موږ ګورو چې دا موږ سړی چې کم سړی په کردار راغلی بیا هغه څوک کردار ته څوک بیا نشي پیدا کولی ولې هغه معتبرین سو هغه خان سو هغه ملک سو دا نورم د کرسي بالا سو ولې دی په ګورنمنټ کې دی ته د بدر معلومه چې دا اوس موجوده کې زما سره علی مدد چې تکتی کې نه ته میډیا ته ګر ناس خلک وای زما سره وعده کړی ده چې زه به ستا سره دا کوم او د هغه باوجود د نه وکړ ما ورته وویل چې والله بالله زه به دا راولاړېږم تا به په اسمبلۍ کې مخ ته به دې د ګډ دنیا مخ ته به دې بې عزته کوم چې دې سړي ما سره دا زبان کړی دی دا زبان پایبندي یې ولې نه ده کړې او دا هم درته وایم که چیرې دا نه وکړې والله بد هم درسره کوم ما سره دې یو زبان کړی دی د پښتونو د بلوڅ لور خور چې ده په زبان ده په زبان چې ته ما سره یو شی نه وکړې قسم دې ستا سره ستا موټر ته درېږم نور به هېڅ نه وکړې په اوښ به مو ویې دا بېزتي خو به در ورسوم دا اسمبلۍ مخ ته بېزتي خو به در ورسوم دا دې مشران دي چې زما سره دا عمل دی نو به ستا سره دی څو عمل وکړي که دا رقم تی دا رقم ذلیل در په دره ګرځي او دا شاید د خلکو د دې ملک په فایده کې یوه خبر هم نه راځي که چیرې تی پر دې باندې زموږ سره که موږ د سوشل میډیا والا ته هم دا خواست کو چې تی وروره موږ پر حق باندې سپورټ کړي که مې حق ناحقه خبره وه د ملک خلاف وه مه مې سپورټوئ که د صوبې په ګټه وه د ځوانانو په ګټه وه د کام په ګټه وه سپورټ وکړي دا خامخا به موږ د چا په خلاف باندې څه اواز ورولو اوس ما دا امید و الله ته شته چې زه راوځم په د دې ځوانانو بېروزګاري باندې موږ به یو اعلان د دې 14 ګزم آباد باندې به موږ یو داسې پروګرام کوو چې په دې ښار کې یو داسې پرس کلب مخ ته به احتجاج ریکارډ کوو چې موږ څه وکړو هغه په دې عمل نه چې د خپل ذات په عمل دوی درته وکړل چې والله زما د خپل ژوند ما دومره سخت کړي چې دومره مې سخت کړي چې ګډ کور راڅه خوابدی دي په دې راڅه خوابدی چې ته وروره ته کوې څه زه د ورځې کم از کم چې نه کوم 10-15 خالي جلګې کوم د دې مسلمانانو په مابینځ کې خیر غواړم چې د دوه تجاران سره بند شوي مال راځغلي وایي د ده په تجارت سر خلاصېږي زه د تجارت وکم زه د غریب ته چا ته ټلیفون وکم چې څوک رل راشي وایي زما دا د نوکرۍ مسله ده څوک وایي زما د هسپتال مسله ده زه خو یو سړی زما سر چې دلته لکه کم چې در عرفان جان یا د وطنیات زموږ له پرون راغلی دي داسې چې دا نور ملګري زما سره پوهان کسان ملګري قسم د زه در دې عوامو دا در ګرد دنیا په زړه کې زما ځای جوړ کړی دی صرف د سړی غواړم چې سړی را کنټرول کړي دوی هم دغه رقم اخلاص د دې کام سره وکړي لکه کم چې زه چې کوم نو انشاءالله دا وخت به راشي دا وخت به راشي چې صادق د خپل مفاد دپاره وي یا د کام دپاره وي یا د ولس دپاره زه انشاءالله ما د خدای سره دا وعده کړې چې زه د ولس دپاره راوتلی یم د کام دپاره راوتلی یم ما چې دا د مظلوم نوم پرې ایښی دي هغه مې په دې ایښی دي چې موږ مظلومان یو داسې مظلومان یو چې هر سړی مې پر سرو یې وهلي یو داسې مظلومان نه یو چې موږ د ملک خلاف مظلومان یو داسې خلاف نه چې موږ قومونه په بدي اخته کوو داسې مظلومان نه چې وچاته نیت بدي راوړو موږ وایي هر سړی مشر موږ ته قدرمند دي هر سړی پارټي پر خپل ځای مبارک را دې شي پر دا کام باندې رحم وکړي را دې شي د دې کام خوشحالي باندې دې رحم وکړي د دې کام یووالی دې راولي
د کومه وخته پورې به ما په کومو باندې تقسیموي. نو موږ دا مظلوم ولس چې تاریخ پاکستان چې یو نوم ایښی دی، واحد مو د دې لپاره ایښی دی چې موږ د قومونو اتفاق راولو. زما سره په دې کام کې په دې کاروان کې په زیات کم دا څکزي، زما سره بلوچ زیات دي، زما سره سندۍ زیات دي، زما سره پنجابۍ زیات دي، زما سره کاکړ زیات دي، زما سره هر کام هغه کام شته چې ما در ننه پورې کام یې والله که ماته معلوم و، کام یې ماته معلوم شوی دی چې پلاني کام څخه زما تعلق دی. دا د خیر خبره ده چې موږ ولې په دې باندې تور په سپین باندې موږ باندې زما دا موږ وایو چې ګس سره تور سپین جنډه هر څه سپینه یو د امن جنډه موږ جوړه کړو چې وکام ته موږ امن راوړو، خوشحالي راوړو، تعلیم راوړو، صحت ول راوړو. نو انشاءالله زه د خپلې پارټۍ د طرفه څخه دوی ته بیا مبارکباد ورکوم. ټیم مناخم د میډیا والا به شاید نور تم ټیم ورکړي، زه ستاسې شکریه ادا کوم، د میډیا شکریه ادا کوم، بیا د دې ځوانانو چې نن په دغه تعداد باندې ما سره دوی شمولیت وکړي او دوی چې ما له په دې آلې ډکړي، دا زما دپاره د فخر خبره ده. زه به انشاءالله دا احسان د دوی په ټوله زندګي هېر نه کړم او د ژوند زما د ژوند د بربادۍ مې مایوسه نه کړم. یو جان مننه، الله مو کور وده.